بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعوني. دا سورة نوح دی فاران نوستمه سورة یو اویا دی او آیات اولنی سمی تا درم پر ووائی دا او پا نزول کی یو اویا دی فصل نازل سوی دا نوح علیہ السلام. نن پر دی بیان در تکوم پا دی کسا کی دا نوح علیہ السلام پا دعوت و تبلیغ کی دا ہر مسلمان دا فارا یو نصیحت دی، صبر دی، استقامت دی، مضبوطوالی دی. پا دی کی مشتدار آشئی پا دا صورت کی کہ اے مسلمانا نوح علیہ السلام تا وگورا عمر خی رب تا معلوم دی چار سو عمر اللہ ورکڑیو خونی نیم سو کال دا دعوت دا اسلام چلولی دی. پا آیاتو کی معلومیږي چې د خپل اولاد څخه یو درې زامن پاته سوي دي، نور ټوله قوم الله پاک هلاک کړي. اوس بعضې خلک وایي وایستی په خوله کې اثر نشته، ته دا خبرې مه کوه څوک یې نه مني. خبری که منی د مفتی منیر صاحب د منی، د نورالدین آغا د منی، د مولانا بجلیگر صاحب د منی. موږ ورته وایو هر هغه څوک چې د الله قرآن وایي پر هغه ایمان وي باید چې هغه کلک سي. د الله کور مسجد دی، پر دی باندې به د فرقې نوم نه ایږدي چې دا د پنجشیریانو دی، دا د وهابیانو دی، دا د سلفیانو دی، دا مسجد د تبلیغیانو دی. که د دا نوم پر کښېښوی نو دا د الله کور نه سو، دا د هغه فرقې د هغو عبادتخانه سوله. ولې په مسجد کې هر مسلمان ته حق دی چې یو آیات زده هغه به په دا مسجد کې بیانوي. اوس ته ورسه د پنجشیریانو مسجد لره، هغه تا په مسجد کې نه پرېږدي. ته د الاجوسو مسجد له ورسه، هغه تا په مسجد کې نه پرېږدي چې ته د الله قرآن بیان کې د دوی هغه خامیان وي، کفریات وروښې. دغه کپټنیان عثمانیان توحید او ټرست والا دا دوی تا په مسجد کې نه پرېږدي. وروره دا مسجد په دغه علاقه کې ماشاء عبدالجبار چې زه یم 50 کاله کېږي چې زه دلته اوسېږم. دغه مسجد توحید دا د اسلام پر نامه جوړ دی، د مسلمانانو دپاره دی. په دې کې د فرقې ضرورت نشته چې پر ویلي کو توحید ټرست. که توحید ټرست موږ ولیکي بیا موږ مسلمانان نه یو، بیا موږ فرقه پرسته سولو. الله وایي څوک چې په فرقه کې ولاړی هغه زما په دین کې نه دی. نو زما ورونو دعوت به کوې، کلک به کوې، د ځان څه به خبرې نه کوې. د رب کتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، دا قرآن به بیانوې، په دې کې شک نشته. د الله فکور کې د الله خبرې به بیانوې. په دې کې د شافعیو د مالکیو د انبلي د اوزاعیو د شیګانو د تصوف د پیرانو خبرې به نه کوې. دا شرک دی د الله. ان الحکم الی الله،
نه د فیصله مګر د رب په کور کې به د رب کتاب بیانې د رب په کور کې به د نبي او سنت بیانې نور فرقې لعنت دی چې کوم ملا پر منبر ناست وي هغه د خپلې فرقې صفت کوي نو دا ته نه دی جایز دا بې ایمانه پسې واخه د بندې دا مشرک کافر دا د الله د حکم خلاف دی چې دی پر منبر ناست وي زه دیوبنده یم دی پر منبر ناست وي زه صیفه یم زه نقشبندي یم چستي یم قادریه یم دا خلک د دین اسلام دشمنان دي کفیران دي که هغه اخیر دي چې د الله د قرآن ماشوا د اکابرینو خبرې کوي د بزرګانو د کوي د خپلو امیرانو د کوي چې کوم چاته د الله تر قرآن د امیر خبره هغه رایه خوښ شو دا د رب دی الله وایي تی منسي دا خپل ملایان دا خپل پیران په ربوبیت سره دا اصلي اله نه دي چې دې ونیول نو ته مسلمان یې نو نن دا بیانوي چې ای مسلمانه که څوک په غوږو کې ګوتې نیسي که سترګې پټوي که پټو پر ځان باندې اچوي خو ته به د رب کتاب بیانوي که څوک مني که نه مني ستا ډبټي د مزدوري مسجد کې که څوک راځي که نه راځي خو ته به لمونځ کې کوې دا مسجد توحید دا د الله دپاره جوړ دی پر دې باندې زه ځان هم ورکوم مال هم ورکوم نه زامن دي دا ټوله پر کوم د چا پلار به په بدو سترګو نور ته وګوري که وګوري هغه سترګې به راوکاږم هغه به زه مردار کړم نو نن وایي بسمې شروع کوم دا استعانت دی دا چې دې وویله تا د ربه څه مدد وغوښتي چې یا الله ستا په نامه مې شروع وکړه چې ته بصیر یې ته سمیع یې ته مالک الناس ته خدای نه یې ګاډ نه یې ته الله ته رحمان یې په دې دنیا پر ټولو باندې مهرباني کوې په هغه دنیا پر هغه چا مهرباني چې هغه یکسوی وي حنیف وي مسلمان وي فرقه پرسته نه وي روایت پرسته نه وي د الله قرآن څومره دی یو آیات د یوه آیات عالم دی د دوو د دې هغه به په معنا وایي داسې او رټه به نه کوي لکه ملایان چې دي دا ټوله ملایان د رټې والا دي دا بس خالی د ثواب کتاب یې بولي نور په ګرده په قرآن کې وایت نه دي زه وایي کور مې د تاجر څکه دي موس په قرآن ایمان دی خالی په خوله ایمان په زړه کې د دې قرآن تصدیق نشي کولی تصدیق هغه وخت کېږي چې کوم د الله حلال و حرام جایز و ناجایز تا ته معلوم شو نو په زړه به تصدیق کوې او په عمل به ثابتوې نو ته د الله قرآن باندې نه یې پوه ته څنګه رستا ایمان دی انا بېشکه موږ چې ارسلنا موږ راستولی دی نوح علیه السلام الى قوم و خپل قوم ته نیم سوه کاله دعوت د اسلام چلولی دی بیرېدلی نه دی یو په یوه ولاړو مثبت و زه هم خپلو زامنو ته فعلان نه وایم انډیوالانو ته نه زه خپل ځان پر قربانوم پر دا مسجد باندې بعد کې که زامنو د الله دپاره مسجد سنبالوي راجس اوس فعلال دغه ماشټر شریف کافر دغه داود لعنتي کافر دا د مسجد دشمنان که دی دي چې نور انډیوالان دي د شورا والا دا مسلمانان نه دي دا د مسجد بې توهین کې بېزتي کوي الله ان انذر وویروه قومک خپل قوم من قبل مخکې تر دې آیاتهم چې رابسي پر دوی باندې عذاب علیم دردناک قال ویلو نوح علیه السلام ولیا قوم ای زما قومه انی بېشکه زه چې یم لکم ستی دپاره نذیر ویره ورکوونکی یم پر دین پیسې نه غواړم زه د الله دپاره دین بیانوم چې کوم ملا پر دین باندې پیسې اخلي پر اذانو اخلي او زیرې غواړي زکاتونه غواړي دا د انبیاو وارث نه دی دا د فرعون د وخت د سایران وارثان دي
نذیر ویره ورکوونکی د الله په دین مې بیروم. اوس هم موږ ورته وایي چې موږ ته د الله په قرآن باندې بیروو. مبین صفا صفا په دا عمل سره کافر چې ته شیطان ته مسلمان وایې. توحید او ټرسټ والا دی د مسلم په روایت باندې ایمان دی، خو د الله په قرآن باندې ساته اتیا آیاتونه د شیطان باندې هغه 11 آیاتونه د ابلیس پر هغه ایمان نه دی. هغه روایت چې 300 کاله بعد کې جوړ شوی په هغه ایمان. ان اعبد الله، تاسو بندګي وکړئ د الله، واتقوه، وویریږئ د دغه الله، واطیعون، زما خبره ومنئ چې ما ته الله وحی کړي دي، زه ته په اسلام پوه کوم چې تا زما خبره ومنه، د الله کتاب مې ومنئ. یغفر لکم، بخښنه به وکړي تی ته، من ذنوبکم، ستی د کفر، تی چې هغه 15 باباګان پر الوهیت نیولي دي هغه به در وبخښي، کفر شي به وبخښي. من ذنوبکم، ستی د ګناهونو، ویؤخرکم، تاسو ته به ژوند درکړي، تاسو ته به مهلت درکړي، الی اجل مسمى، تر هغه مقرره وخت پورې چې ستا ژوند دی، که 1000 کاله که 2000 که 80 کاله، مرګ چې دی بې نیټې نه راځي، نه به بیریږو. پر دا مسجد توحید د الله دپاره جوړ که پر دې موږ توحید او ټرسټ ولیکو، دا بیا د کپټنانو عبادت خانه سو مسجد نه دی. ان بشک اجل الله، هغه مقرر وخت دی د الله، اذا هغه وخت جا چې راشي، لا یؤخرو، بیا نه تاخیر کې راځي، لا یؤخرو، بیا په دې کې ځنډوالی نه راځي. لو کنتم تعلمون، کاش کې تاسو پوهېدای د الله په قرآن باندې. قال ویل نوح علیه السلام، ول ای ربا، 900 کاله مې دعوت وکړي، هېڅوک یې نه مني. اوس هم زموږ یو انډیوال دي ما ته وایس رسولی چې دا خو دي خلک یې نه مني نن سبا، چې مني که نه مني ته به شیروې، ته به خپل دین تر خلکو پورې رسوې. نو قال ده وویل والرب ای رب زما، اینی دعوتو، بېشکه ما راوبولل خلک، اینی دعوتو، ما راوبولل قومي، خپل قوم، لیلا د شپې ورغلم. ته په شپه کې موبایل ګوره، ته د چا ته ورغلی یې، تا خو عادي مسجد را پرېښوي، وایي ما ته پلانی رټ رټ ګوري. نو تا د الله قرآن ویر کړي چې نه پر نبي اسلام هم غټې سترګې راکښلې، نو اوس به موږ د دوی د سترګو مسجد پرېږدو. ونهارا، د ورځې، فلم یزدهم، نیکې زیات و دوی ته، دعای زما دغه دعوت ورکول، زما رابلل و اسلام ته، الا فرارا، مگر تشته. و انی کلما، کله چې ما دعوتهم، دی راوبولل، لتغفرهم، چې ته بخښنه وکړې و دوی ته، جالو دی کښیږدي اصابعهم، خپلې ګوتې، پی اذانهم، په خپلو غوږو کې، واستغشوا، واچوي پر خپلو ځانو باندې، ثیابهم، خپلې کپړې، سترګې پټې کړي، غوږونه پټ کړي، چې دا د نوح علیه السلام دعوت نه واورو. اوس که مني که نه منې انډیوالانو د اسلام، مه کوئ، تر خپل وسه پورې دعوت وکړئ. و اثرو، دوی اصرار کړی دی، واستکبرو، غرور یې وکړي، استکبارا، په غټ غرور سره. ثم بیا اینی چنان زه چې هم دعوتو، ما دوی راوبولل، جهارا، په ډاګه سره، په ښکاره سره، د دوی په اجتماعګانو کې، د دوی په بازارو کې مې دعوت وچلوي. ثم پس د اینی چنان زه چې هم اعلنتو، ما اعلانیه،
بیان وکړي لهم دوی ته واسررتو ما پټ پټ پوکول یو یو لهم دوی ته اسرارا په پټه پسره ورسه محمد ماما لره پایاو لالا لره د کلي ملا لره پټ پټ به ورغم لکه نن سبا زه چې ورغلی یم فقلت بیا ما ورته وویل چې استغفرو بخښنه وغواړئ ربکم د خپل ربه سه دغه پنځه باباګان پرېږدئ دا تی کافران کړي یاست لکه نن سبا دارو دی خضر دی یوسف دی او کلندر دی دا تی کافران کړي یاست دا تعویذونو چاشتونو دا تی کافران کړي دا ختمونه په اسلام کې نسته انه بشکه کان دی دغه رب غفاره بخښونکی دا ډېر غټ بخښونکی دی یرسل السماء راوابستوي راوبه اوروي پر تی باندې السماء د اسمان علیکم پر تاسو مدرارن فرلپسې بارانونه فرلپسې به دا بارانونه پر تی باندې ودرېږي ورته وایي ما لکم لا ترجون لله وقارا څو شو په تی باندې چې تی یقین او نه لري پر الله باندې وقارا د الله د لویوالي ولې مې الله پرې ایښی دی باباګان را ننګوي ولې مې د الله قرآن پرې ایښی دی بخاري و مسلم و دا مې راخیستی دي هغه کې ښه خبرې هم شته کفریات هم شته ورته وایي ثم پس در دې یعیدکم تاسو به واپس شئ فیها و دغه الله ته مړ به شئ بیا که نبي دی کولی دی دی وای موږ آیاتیان مماتیان دا کفار دي چې وای نبي ژوندی دی بیا ژوندي الله وایي زه تا په خاورې کې خاورې کوم بیا په دې مځکې کې به ورک شې ویخرجکم تاسو به راوباسم اخراجا په رایستلو څه په ورځ د قیامت په ورځ د قیامت به رو راځي په تا به ننوځي ته به لس لپړ راکښېنې نو دی ورته وایي نو قال نور ته وویل قال نوح وویل نو ربي ای رب زما انهم بېشکه دی چې عصوني نافرماني یې وکړه زما واتبعو پیروي یې وکړه د خپلو ملایانو د خپلو هغه اخیلو د پیرانو من لم یزدو نیکې زیات و دوی ته مالو مال د دوی وولدو د دوی اولاد الا خساره مګر تاوان وای زه زامن لرم بدماشي پکې زامن الله درکړي دي او دین په بیان کې چې څوک وژني مړ دي کې ومکروا هغو تدبیر وکړي چلونه وکړو مکران په چلو کول سره لکه دغه داوتو دا د پښین بیمانان مسلمانان ژوی ماجت نړو هغه 25 انګوره توتان یې وکړو چمن یې وکړي الله کبارن په غټ چلو سره وقال ویلو د کوم ملایانو هغه دی چې موږ شیخ الاسلام یو مناظر الاسلام لکه نن سبا چې مفتیان دا مفتیان نه دي د الله د دین دا د خپل مسلک دي وقال هغه وویل لا تذرن مه پرېږدئ آلیتکم خپل معبودان خپل نیکان مه پرېږدئ ولا تذرن مه پرېږدئ ودن ود بابا وای مه پرېږده یوسف نیکه سوا بابا وای مه پرېږده یوسف نیکه ولا یغوس مه پرېږده یغوس نیکه وای مه پرېږده کلندر و یعوق او یعوق بابا مه پرېږدئ وای مه پرېږده ملا عثمان ګړنی و نصرن او نصر بابا مه پرېږدئ دا پنځو باباګانو لکه نن سبا زموږ په علاقه کې پنجتن پاک د شیګانو عقیده ده چاریار د سنیانو عقیده ده دا نور عامه شومه دغه د منافقان کافران چې دي وقت په تحقیق سره ازل ګمراه کړ دغه نیکانو خلکو کثیرن ډېر د هغو پر نمو باندې او نظرونه ورکوي د هغو څه غواړي ولا تزید الظالمین الا ضلالا نیک ذات و دوی ته مګر ګمراهي لکه نن سبا دیوبندیان پر دوبیت
پنځپیریان په پنځپیریات، کپټنیان پر کپټنیات، الهادیث پر هره ډله پر هغه کفر ټینګ ولاړ. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین.